بسم الله الرحمن الرحيم. قال والحلف بحرف القسم وحروف القسم الواو كقوله والله والباء كقوله بالله والتاء كقوله تالله. خجي تروس پوری بیان د یمین د اقسام وشو او به د مقسم به بیان وشو په شامل وقسمی. نمونږ ویلو د الله جل شانو په نوم ذاتی نوم چې الله یا داغه صفتی نوم چې الله جل شانو داسې صفت وي چې اسم فاعل صيغه ورله استعمالولی شي او ورسره پکې یو قید چې عرف کې به متعارف هم وي. داسې وه اوس راته د دې خبرې بیان کوي چې عربی کې قسم خوري د هغې قسم دپاره خپل حروف دي نو هغه به ورسره استعمالوي. نو بیان د هغو حروفو کوي نو درې حروف دی، یو واو دی، والله یو با ده، بالله یو تا ده، تالله. قرآن کې م استعمالیږي، عربي م استعمالوي. والحلف بحرف القسم قسم خوړل بحرف قسم سره وي. وحروف القسم الواو كقوله والله والباء كقوله بالله والتاء كقوله تالله. لأن كل ذلك معهود في الأيمان. دی هغې ته اشاره وکړله چې هلکه دې باندې قسم خوړل متعارف دی، ځکه هر یو په دې کې معهود دی. په ایمان کې یمین کې خلک استعمالوي، معلوم دی. ومذکور فی القرآن، بل دا چې قرآن کې هم ذکر دی. بله اوس وایي کله کله قاعده دا حرف قسم چې دی دا کله کله مضمر هم وي، پټي، لکه والله په ځای باندې وایي الله او پکې حذف کینو دا هم جایز ده، ځکه دغه شان مستعمل هم ده، متعارفه ده. البته به صاحب د هدایې دا مسله ذکر کوي چونکې دا حرف قسم چې دی دا خو حرف جر دی، نو که چېرې دا حذف شو نو بیا به دې مقسم به ته الله ته مثلا څه اعراب ورکوو؟ نو بعضې علما فرمایي نصب به ورته ورکوي، ځکه قاعده ده منصوب بنزل خافظ والا، کله چې حرف جر حذف شي نو مجرور به منصوب جوړی. او بعضې علما وایي نه جر به ورته ورکوي چې خلکو ته بدلېږي چې حرف قسم حذف دی او دی اثر پاتې دی، اثر خو پرېږدی که نه. ورته وګورئ وقد یضمر الحرف او کله کله پټولی شي، مقدر کولی شي حرف فیکون حالفا، بیا به هم دا سړی حالف جوړېږي. كقوله الله لا افعل كذا، پلانکې کار به نه کومه. لأن حذف الحرف من عادة العرب دا دلیل بیانوي، چونکې تعلق د یمین دا یو قاعده ذهن کې مولوي صاحب کېنوي، د یمین تعلق د عرف سره وي. عرف کې چې کوم شی قسم دی دی که نه دی نه دی. نور به انشاءالله موږ له راشي ټول تعلق د یمین د چا سره وي؟ عرف سره. والعرف في الشرع له اعتبار استعمال الناس حجة يجب العمل بها. العادة محكمة، دې لپاره ګڼې مادې دي ښه. نو تاسو به انشاءالله په ورو پته ولګي، ورو پته ولګي. ځکه دغې قاعدې ته اشاره وکړله چې حذف د حرف من عادة العرب دا عرف دی. ایجازن او بطور ایجاز یې کوي، یعنی معنا ادا کېږي او کلام کې الفاظ کم شي. ثم قیل به چا ویلي دي ینصبو دغه مقسم به ته به نصب ورکولی کېږي لانتزاع حرف خافض، ځکه چې نزع شو لرې شو حرف خافض. حرف خافض چې لرې شي نو بس بیا خو مجرور منصوب جوړېږي. وقیل چا ویلي یخفضو جر به ورته ورکولی کېږي کسره، فتکون الکسرة دغه کسره چې کموي دالتن دا بدلالت کوي المحذوفة په دې خبرې چې هلکه حرف حذف دی. تاسو پوه شولئ صاحب د هدایي زیادت کوي، هلکه صرف څلور حروف قسم نه دي، لام هم استعمالیږي قسم دپاره. لله هلکه لام خو قرآن کې نه دی راغلی، ټیک ده، خو دومره خبره ده چې لام په معنا د با دی که نه، با خو قرآن کې راغلی د ویا او بس شو. عرب لام کله په معنا د با استعمالوي، بلکې قرآن کې مطلق لام د با په استعمال شوی. نو بس لله کې به داسې شي لکه بالله. وکذا اذا قال دغه شان یو سړي ویل لله فی المختار صحیح رایې داره چې دام قسم دی. وجه څه ده؟ لأن البا چې د ما تاسو ته ویل با تبدل بها دا بدلولی شي لام سره. قال الله تعالی ګوره الله تعالی لام ذکر کړی معنی د با ده آمنتم له
آمنتم له ذکر کړو معنی د آمنتم به. وقال ابو حنیفه اذا قال وحق الله. تاسو لږ برابر یو بل مسله ده خجی وحق الله حق چې ذکر کی نو دا به قسمی کنی با نو د امام سیبو د امام محمد رحم الله نه روایت فقط یو دی چې دا قسم نه دی وحق الله قسم نه دی. امام ابو یوسف رحم الله نه یو روایت دا دی چې قسم نه دی بل روایت چې دا دی چې وحق الله قسم دی مخکزو کنه وجرته ويجي. امام یوسف رحم الله وی حق الله معنی دا حقیته وحق الله معنی باغذات میں دے قسم وی چې حق دے یعنی حقانیت دا اللہ معنی میں دے قسمی و ٹک شو کنا حقانیت خود اللہ صفت ذاتی دے. تاسو پوه شوي صاحبین طرفین ویلې چې بدی قسم نه کیږي ځکه حق نه مراد حقوق دی او حقوق غیر الله دی. موږ ویلي غیر الله باندې قسم نه کیږي یار حقوق د الله خو غیر الله دی. مخکې راځي. وقال ابو حنیفه رحمه الله اذا قال وحق الله فليس بحالف وهو قول محمد دا امام محمد رحمه الله رحم دا واحد الروايتين النبي يوسف او دا مفتبی رحم دا یاد ساتي بهر کې لیکلي بلکې مفتبی راي باخره کې تبیم ویم بس وسبري دي. وعنه روايه اخرى د امام يوسف رحمه الله نبل روایت دي انه يكون يمينا دا يمين دي واليمين دي ويل ان الحق من صفات الله تعالى حق د الله صفاتونه دي نو عرفم جوړ دي د الله په صفات هم شو دواړه قیدونه موجود شو قسم شو کنه نه پیږي څنګه د الله صفات ده ويجي وهو حقيته حق معنی ده حقي لاندې لیکلي كونه حقا اصل کې نحوي او مسله ده کتا سو ذهن کې د تای یای مصدریه چې ده کنه دا دلالت په دې خبره کوي زما ملحوق د چا سره ملحق شوی ما د چا په اخر کې راغلی ما هغه کانا د پاره خبر دی او کانا محذف دی وسم محذف دی حقیته كونه حقا. وګورئ برحال امام یوسف رحمه الله وی وحق الله معنی دا حقانیت دا الله او دا الله صفت دی بس دا الله بصفت قسم شو. فصار كأنه قال والله الحق زمانه باغذات قسم وی چې حق دی والحلف به متعارف دویم قید مشترک په دې معنی قسم متعارف هم دی دا الله بصفت هم شو متعارف هم شو بس صحیح شو. ولو ما شیخین وی طرفین انه ما يراد به طاعت الله لم يتویلو کنا مراد بدی سره طاعت د الله دی حق د الله اته طاعت چری تاسو په د حقوق د الله پاک حقوق وی نو حق د الله معنی طاعت د الله او طاعت د الله خو غیر د الله نه دی فيكون حلفا بغیر الله قسم شو ورسېدلې به برو ګورئ دا اختلاف چو کنا دا په نکره کې حق او کچری البلام براغلی والحق نو به یو رای دا چې ټول اتفاق دی قسم دی به والحق کې به ټول اتفاق دی. وګورئ قالوا مولانا ویلی لو قال والحق يكون يمينا معرفه ولو قال حقا نكره لا يكون يمينا وجه وی الف لام سره د الله په صفاتو کې دی او نکره کې وی حقا به خو وعده ته ویل کېږي به د الله صفات نه دی پوه نه شوي به الف لام سره به د الله صفت دی نو په الله په صفت قسم شو متعارف هم دی ټیک شو او که صرف حقا وی نو به خو وعده ته وی غیر الله دی. لأن الحق من اسماء الله تعالى معرفة الله تعالى دا اسماؤنا دا والمنكر چنكر يراد به تحقيق الوات مراد به هجي وسرة مفتبه رأي ذكر كمفتبه رأي دا حق نكر بي كمعرفة بي بهر صورت دا يمين دي قسم بواقعي کی څنګه چې امام یوسف رحمه الله وای وسور سیدلی دا بهر رأي کلی کلی کا ولو قال اقسموا على كستا مسألة رالا او اقسم بالله او احلف بالله او اشهد بالله فهو حالف برو ګوره اشاره کوي دې خبرې ته چې د قسم الفاظ یا د حلف الفاظ نه دي ضروري دین علاوه ک نور کم الفاظ توجه ک قسم د بار استعمال دل ام بکیږي
جمله فعلیه کی جمله فعلیه کی ادم کا نو اقسمو باندې کیږي احلفو باندې کیږي دا ډول د قسم الفاظ دي اشهدو باندې کیږي دیو مسله ور سره واوري دا لفظ د الله ور سره په جمله فعلیه کې ذکر کول ضروری نه دي اقسمو بالله اقسمو دوړه قسم دي احلفو بالله احلفو دوړه قسم دي اشهدو بالله اشهدو دوړه قسم دي پوه نه شئ نور خبري وکاو ولو قال اقسموا او اقسموا بالله او احلفوا او احلفوا بالله او اشهدوا او اشهدوا بالله فهو حالف دا سره به حالف جوړ شي دلیل جی قسم خو بینه دا قسم لفظ دی حلف هم دا قسم لفظ دی اشهدو سره څه کې ودام پکې متعارف دی کنه عرف لا اعتباري والعرف في الشرع له اعتبار لان هذه الالفاظ شری مستعمله في الحلف کی استعماليږي دا مسله وشله بره بګوري ټیم پټیم نوې نوې خبرې کې صاحب د هدايه پکې دیمه مسله دا ده چې لکه قسم خو حالي صيغه غواړي لکه جمله اسميه حال معنی دلالت کوي او دلته خو اقسم احلف او اشهد پیدا خو استقبال صيغه دي مضارع صيغه دي مضارع کې استقبال معنی کوي اعتراض باندې پوه شولې دا خو واده ده قسم بکوما قسم غو نشو ونه رسیدلې دا وخود چې ټول حالي صيغه غواړي حالي معنی کا دې لپاره حالي صيغه پکار ده نه د مضارع والا جواب دادی په د مضارع صيغه په حال کې حقیقت دی او په استقبال کې مجاز دی او حقیقت چې کله مستعمله متعارفه به خوغه له اعتبار موږ وسامي کې ویلي ايو رسم مادم دا الاصل في الكلام الحقيقه اصل په کلام کې څوک دی حقیقت دی بس موږ حقيقي معنا اخلو په ورسېدلې وته وګورئ وهذه صيغه دا صيغه للحال حقيقه دا وتستعمل للاستقبال لقرينه استقبال لپاره استعماليږي چې کله قرینه وي موږ وسامي کې دا ویلي دي چې موږ مجاز او حقیقت څنګه پیژنو نو چې کوم یو لفظ داسې و چې هغه نه یو معنا اخیستلو کې قرینه ته ضرورت ده په مجازي دي ته اشاره وکړه ور صاحب د هدايه کمال والا سره دی ښه زه په اشاره کوي چې دا استعمالي کې استقبال کې کله چې قرینه وي نو څه شو فجعل حالفا في الحال برحل حقيقي معنی حال کی قسم شو به الګ قسم او حلف خو ټیک دي شهادت د کوم نه رااله او شهادت خلق عرف کې استعمالي قسم د بار قرآن کې استعمال شوی قرآن کې څنګه الله په قرآن کې فرمایي قالوا نشهد انك لرسول الله نشهد من گواہی ورکو معنا نه من قسم کو دلته نشهدو قسم دی تا څه دلیل دی چې دا قسم دی وای رسو بس یو ورشکن الله پاک دغه ته قسم ویلې اتخذوا ايمانهم نسی خپل قسمونه نک شهادت قسم نه وی وته الله یمین ویلې بل متعارف هم دی والشهاده يمين قال الله تعالى قالوا منافقين ونشهد انك لرسول الله ثم قال اتخذوا ايمانهم جنة والحلف بالله ببرق وري ألك أقسم بالله أحلف بالله أشهد بالله خمنو خو أقسم أحلف أشهد كي بالله نبي هذيك خدوه احتمال دي يو بغير الله قسم دي يو الله ماني قسم دي جل جلاله نو كاول شي قسم ندي او كدويم شي قسم دي او شك سره قسمونه ناراضي بقاعده بوينه شولي اوس بس کې صاحب دي هدايه بالکل لسی قاعده بیان کړم معترضه خو مسله دا ده کچری اوله معنا واخلو بالله به قسم دې کنه ویاو دې او که دوی موالو غیر الله باندې به قسم دې کنه وینه دې ګناګاری کی او ګناګاری کی توجه جی اقسمو که بالله نشتا معترض ول دوړو احتمال نه په الله دې کنه دې په الله دې کې غیر الله دې شک شو جواب توز وکړي کنه بوئږي جواب دار ګوره ک اقسم بالله شي نو ګناګاری کی بدی نه ګناګاری کی په الله په ذات قسم شو ټیک شو او ک اقسم بل چا باندې قسم شوی ګناګاری کی کنه ګناګاری کی یو صورت کې ګناګاری کی یو کی او امام کرخی رحم الله یو اصل ذکر کړی دی شپږم نمبر کا امور المسلمین محموله علی الصحه والسداد مسلمانانو کارونه به صحیح صحت تاړو څه به کو
مشهور قاعده ده بس امور المسلمین محموله على صحه متى امكن تر څو چې امکان وي مسلمانانو کارونه به صحت تاړو او صحت ته پاول کې وړي چې بالله بلکې خو ګناګاریږي لہذا مسلمان باندې خو ګمان ساتل ضروری دي کنه دي دا حدیث نه راوته ده مسلمان باندې خو ګمان ساتل نو بس خو ګمان به وکړي غیر الله باندې ولي ګناګاري دي ته راوړو او ته ګورئ والحلف بالله والمعهود المشروع ګور معهودم دي مشروع دي بل خو غیر مشروع دي وبغيره کې شی به خو محظور دي منع دي نو فصرف الیه ګور قاعده د اشاره وکړه دا چون کې د مسلمان فعل نو صحت ته واړه ولهذا قيل والسؤال دا دی چې کله چې بالله ذکر نه کو نیت بکی کنه بکی نو څوک نیت بکی څوک نیت ته ضرورت ده سم عرف کې معلومه خبره ده ولهذا قيل لا يحتاج الى النيه نیت بکی احتیاج نشته وقيل لا مد منها ونیت بکی کې ولي لاحتمال العيده وير د مضارع معنی خو بکی ده کنه مجازي وادي معنی عدت پکې دی وعده والیمین بغیر الله هم پکې ده دوه احتمال پکې نور دي او کله یو شي کې دوه احتمال نوري نو به کنایات نشي چې کنایات نشي به څه کې نیت کې الکه ډېر دوه قاعده ته اشاره وکړه اوله کې نیت مکه وزکه عرفن معلوم دي چې معلوم دي د شو لکه صریح ادویم چې نه دوه احتمال پکې نورم دي نو به کنایه شوه نیت پکار دی یو ګورې ولو قال بالفارسية سوغن میں خرم بخدائی يكون يمينا كفارسی کی ویل قسم خرم بخدای الله باندې دا یمین دی ځکه حال والا معنی ده چا معنی ده حال خاصانی خبر دي لانه للحال دا حال لپاره دی بس ټیک شو او که مضارع صيغه استعمال کړه یعنی هغه ایت چې مضارع مو آیا استقبال صيغه استعمال کړه نبی قسم نه دی به خو دا حال ضروري دی لکه دغه مو بختو کې وایو قسم بخرما اوس قسم نه دی قسم بکوما قسم نه دی قسم کوما اوس قسم دی خزل بالطلاق ور کوما طلاق نه ده خو واده ده بیا بکوما دا بیان ده واده ده وګورئ ولو قال سوغن خرم قسم بخرما قيل لا يكون يمينا شاور ده يمين نه ده ولو قال بالفارسيه سوغن خرم بطلاق زنم قسم خرم بطلاق ده خزا نبه به دې کنه دی وېدام نه دی ولی ویجی تعارف د قسم په دې الفاظو نشته نو تعارف خو ضروري دی لا يكون يمينا لعدم التعارف قال هدايه مولا فرمای تاسو لکبر وګورئ وکذا د عتب د بامخینی باندې ولو قال بالفارسيه سوغان به خرم به خدای يكون يمينا هغه معنی ادب دی وكذا قوله لامر الله لعمر الله كذا يقولون به ويدام قسم ده وايم الله يقولون به وبهم قسم ده لعمر الله قسم ده او ايم الله هم قسم ده وجه صدا وإذا عمر الله معنى ده بقاء الله بقاء خد الله بق صفت ذاتي ده نبض الله بصفت قسم شو او ايم الله سمعنا ده يمين جمع ده ايم نو يمين شو او څوک ده ايم خاصه سلا ده هو بشان ده والله کې چې کوم وو څنګه زيتي شه ده کنه دغه شان ايم زيدي نو معنی ده ايم الله والله بهر حال شو قسم شو قال ذو هدايه ولا فرمي وكذا قوله دغه شان قول چلی چې امر الله وېدم قسم ده ايم الله وېدم قسم ده لئن امر الله چې ده د بقاء الله ده او ايم الله چې ده معنی ده ايمن الله وهو جمع يمين يعني قسمون ده الله وقيل معنی ده والله او ده ايم صله كالواو ده خصله ده بشان دواو بهر حال دوار الفاظ چې دي يمين کول به متعارف هم دي والحلف باللفظين متعارف صاحب د هدايه په مصدق وقت کې ذکر کوي د الله بذات دغه په صفاتو دي یو او متعارف دي کدی کې یوم نو به وینه دي وكذا قوله عهد الله وميثاق الاكبر وګوري کچا عهد الله وميثاق ویلو قسم به کني ویاو ده کنه قران کې استعمال شوی لأن العهد يمين قال الله تعالى عهد يمين دي الله تعالى فرمای واوفوا بعهد الله او ميثاق معناه هم عهد دي نو عهد يمين شو ميثاق هم سوي يمين وي والميثاق عبارة عن العهد هجي مخي راځي علي نذر او نذر الله علي نذر او نذر الله دم قسمونه دي حديث په کې دلیل راوړی دی
وکذا دغه شان قسم بی اذا قال یو سړی وی علی نذر او نظر الله ذکر دی وقایدم ذکر کوي یو سړي کوي نظر ومنلو مطلق پما باندې نظر سره دومره ویل 2 رکعات نفل یو 2 روزي دومره صدقه دای ورسونه ویل نو به تاسو نه بخلک ته پوس کوي اوس بچ کوي وته اوس بر قسم کفاره ادا کوي نه پیږي وکذا اذا قال علی نذر د پلان کې کار وکوم او کومینو کو علی نذر او نذر الله پلان کې کار وکوم کومینو کو نذر الله یا بینکوم کو شران نذر الله لقول عليه السلام من نذر نذرا ولم يسمي او به مسمان كفاره كفاره يمين كفاره يمين بلازم دقيقه وان قال ان فعلت كذا فهو يهودي او نصراني او كافر يكون يمين دړي رحم مساله ما متوجش يسري ويل داکار کمی وکو زب کافر يهودي بېما عيسائي بېما کو مینکو زب کافر يهودي عيسائي بېما ندی کې 2 صورت تاسو ما تل متوجه شي یو د یمین مناقضه دی بل یمین غموس دی یمین مناقضه سبب مدرسې لزم کلا نړم زب يهودي مېسای بېما یو دم سبب سنما لنظم کلاړم زب يهودي یا وزا عیسائی پوه شو په مناقضه کې شو غموس کیم دی زپرون سلیمال تلیما او زویما کزه سلیمال تلیم نزد يهودي مزد عیسائی مزد کافر مدرسې له نیم تلې او زه مرکزه مدرسې له نیم تلې زه د يهودي زه د عیسائی زه د کافر پوهېږئ که نه پوهېږئ نغموس کې مرازي مناقضه کې مرازي اوس به څه کوو څه حکم یې دی توجه ده که نه نو په دې کې اوله کې صورتونه ول ذکر کړي دي اول دا ثابته کړې ده صاحب د هدایت چې دا قسم دی څه به کافر امداد شي دی هلکه څنګه قسم دی په دې لږ ځان پوهه کوکا تاسو وګورئ زه به سبا مدرسې لازم کلا نړم زه به یهودي دلته اوس وګورئ مدرسې له نه تلل دا څه حرام خو نه دي که نه خو دلته دا نه تلل شرط وګرځولو علامې وګرځوله د کفر کلا نړم امتناع چې ده د فعل نه د تګ نه دا علامه د چا د کفر او کفر خو واجب الامتناع دی حرام دی داسې ده که نه ده نو نه تګې په ځان څه کو حرام کو توجه نه تګې په ځان او مباح شی په ځان حرام جوړول دا یمین وي څنګه چې حرام شی ځان ته مباح کول یمین وي دغه شان مباح شی حرامول یمین وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاد په ځان باندې حرام کړیو که نه لما تحرم ما احل تبتغي مرضا بيبتوي وربسي قد فرض الله لكم تحلة ايمان دلتا نتك حلالو خدوس نتك بزان سكو هلکه څنګه حرام کو لعینه حرام کړی نه دی نتک حرام خو نه دی لغیره حرام دی ځکه نتک سره کفر راځي او کفر خو حرام دی نو گویا دا نتکم څه شو حرام شو نو مباح شی بزان باندې یا دغه شان تګ یاد کا زبر سینما له نظم مخکې مې څه ویلي مدرسې له به کلاړم دا چې مثال مې د سینما سره لګولی وی کوه مدرسې له خلک ځي بل هلته خبره نشته بیا ووایه زه به سینما ته نظم کلاړم زه به یهودي یم نو سینما ته نام د ښه صحیح کار هم کړی سینما ته تګ خو ښه کار نه دی هسې تګ که لاړ شي تماشې له ټي وي مې پکې نه ګورې بیا خو مباح دی که ته وګورئ وإن قال إن فعلت كذا كذا كارمو كذا يهودي مذهب نصاري مذهب كافر يكون يمينا دا يمين دي على كذا څنګه يمين دي واورا لأنه دا قائل چې لما جعل الشرط کله چې وګرځولو شرط اکار کول څه وګرځولو على من الكفر کومې کو کافر کومې کو مدرسې لاړم کافر او ورشب فقد يتغدا نګور د عقیده وساتلو بدغه کار باندې د څه واجب الامتناع چې نه به کومه نو مباح کار دی او بزان باندې واجب کړل منع یعنی بزان باندې څه کو حرام وقدم كان القول بوجوبه دا اعتراض نه جواب دی لکه یو کار چې واجب نه دی بزان به څنګه واجب کی وی لعینه نه واجبېږي کنه لغیره خوشي کنه لغیر څه مطلب د غیر په وجه کافر کیږي ورسره
او ممکن دی قول کول بوجوبه لغیره چې دا دی واجب شي دا منع دا دی واجب شي حالن کې مباح وا دا چا د وجه نه واجب شي غیر د وجه نه کفر پر راځي بجعله يمين وقرزه وكنا كما نقول لك څنګه موږ وایو في تحريم الحلال چې حلال شهر اول يمين وکنا دلته دغه حساب شو ولو قال ذلك لشيء قد فعله ما ویل کنه دا په مناقضه کم کیږي غموس کم کیږي دا څه ویلو نو مناقضه مثال غوش ان فعلت كشري ومكو يهوديم دا هم مناقضه غموس کمی ولو قال ذلك لشيء يشي مبارك قد فعله هلن کې شی کړي او تی ویل چې دا مان نه دی کړي کني چې به يهودي مالن کې کړي دي یا نه دی کړي وای ما کړي دي چې به يهودي مکني می کړي تاسو پیږئ کنه نو فهو الغموس دا به غموس ته وسوال دا د چې کافر کیږي کنه توجه چا ویلي دوړو کې نه کافر کیږي چا ویلي غموس کې کافر کیږي او مناقضه کې نه کافر کیږي دوړ غیر مفتابی دي ولا يكفروا په دې غموس کې نه کافر کیږي دا اکار نه دی کړي او دا وای ما کړي دي کنه می وی کړي ځکه کافر مکړي خو نه دي دا برشته او کافر شو کنه وای او کافر شو نه پیږي به وقيل يكفر چاويلي کافر کیږي او چاويلي په مستقبل باندې ور قياس ته مناقضه باندې التنو بدی کوم نه دي لانه تنجيز مانا کافر کیږي ځکه دا خو ګویا چې په حال تنجيز دي د سی وې کاری خو ته پته ده چې نه مې ده کړی او څه وای ما کړی دی کنه مې وی کړی کافر نو کړی خو نه دی مطلب ز کافر کما اذا قال هو يهودي ګو د څه لکه ځان تړاري کې يهودي ویلو خرجي صحیح خبر راته او که صاحب د هدايي یو رايدا شول چې مناقضه کې نه کافر غموس کې کافر دیم دا چې دوړو کې نه کافر درې مرای مفتابه توجه پیږي کنه درې مرای دا ما ته متوجه شروع ویلي لکه کتاب کې شته کنه محررات کې د مفتابه رائے ده که مناقضه وي که غموس وي چې کله مناقضه کې ولوایا سبب از مدرسې لازم کله نړم کافر به سبب مدرسې لنزي لکه دی وخت کې عقیدم دا وکلا نړم کافر کېږم به هم نزي نو به کافر دی او که نزي خدا سوچ نشته چې دې سره کافر کېږم مولانا نړۍ به سره یمین دی ښا پوهېږئ غموس کې راشه پرون یې کار نه دی کړی او دا څه وایي ما کړی که نه یې مې کړی زه کافر نو که عقیدې دا وه چې په دې ټکي زه کافر کېږم به یې وایي بس به کافر دی او که دا عقیدې نه وه به نفس مسله پوه شوي همدقه مفتابې رایې ده ښه بحر رایق وغیره کې ذکر دی وګورئ وصحیح انه لا یکفرون بکافر کېږي فیهما په دواړو کې که ماضي کې یعنې غموس یو که مستقبل کې منعقده وي ان كان يعلم انه يمين كشرد دا عقيده دا و چې دا تش يمين دي فان كان عنده كشرد دا عقيده و چې کافر کېږم بالحلف بدی قسم معنی نو يكفر فيه ما دوړو کې کافر کېږي وجه سره لګو غوري ځکه خو ته بدره چې کافر کېږم به من رسول نه زی خو ته بدره چې بدی دروغ باندې کافر کېږم کار مې نه دی کړی وای ما کړی مې دی به مو یې کافر دا په کفر رضا ده او رضا بالکفر چی کفر لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل غدا شفيل من إقدامكم ولو قال إن فعلت كذا فلي غضب الله أو سخط الله فليس بحالف الفاظ قسم بيان شروع ده غضب الله ولو سخط الله دا يمين ده كنه ودا ندي ده هو بالدعاء ده بالدعاء هو يمين ني بالدعاء غير الله ده وګوره ولو قال إن فعلت كذا فلي غضب الله أو سخط الله فليس بحالف لأنه دعا على نفسه زكال دغي بزان تخيري وقلله ولا يتعلق ذلك بشرط بل تعلق د شرط سره نشته کدا کارو شو د سی وای دایم دی ویلي او شرط او جزای چیرې یمین جوړیږي د څه نه جوړیږي اګر اړیک ذات د الله باندې قسم یو خبره ده ولانه غیر متعارف بل اصل وجدار چې دا متعارف نه دی وکذا کدا شنه وسری ویلې کدا کار ما وکړه ز بزینا کار مذهب غل مذهب شرابي مذهب سودخور یمنه به دا وکنزل دی مړه دی کې قسم ته خبره ونشته وكذا اذا قال ان فعلت كذا فانا زان او سارق او شارب خمر او اكل ربا لان حرمه هذه الاشياء مزیدار وجه ول ذکر کړي ته اعتراض دا جوړ کا کنه ته دسی وای چې بده دې قسم شي کنه څنګه دې قسم شي زنا حلال ده
غلا کول حلال دي شراب سکل سود خوړل نو حرام شی ځان ته حلالول کفر کني او کفر شو ورسېدلی نو بس دا قسم شي کنه وینا کنه یار دا چې دا ځان کافر جوړول د الله په ذات باندې قسم پشانی او دا غشان ندي څنګه ندي دي کې خو احتمال د نسخ او د تبديل شته کنه چا احتمال لوي کې لکه و زنا ده یو صورت به زنا به حلال شي څوک در باندې بزور وکي نو ته لګې شي بس خلاري کار دې شروع کړي پوهیږي به همدغه شان غلا کله حلاليږي کله سره د لوګي نمبري فقر حالت دین غلام کول شي څوک څنګه ورکي نه نسخ قبول کړه کنه کړه تبدیلی قبول کړه کنه دغه شان شراب سکل سړی بیمار دی یو بنشتره تګې د مري سکلې شي کني شي دغه شان سود خورل مجبوری د څوک سي قرض نه ورکي به سود ضرورت دی به سود غستې شي کنه امام سیبو دارالحرب کې سود کولای شي هر بیان سره نو دا د شي نه دي چې دی کې نسخ او تبدیلی قبلی او د الله نوم چې دی کنه به حرمتي کلم نه قبلی نه دغه بشان نشو نه نصيب وګورئ لأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل احتمال النسخ والتبديل لري لاندې لیکلي دي په دې کې لوف نشر على غیر الترتیب دی ځکه نسخ متعلق د شرب الخمر سره اكل الربا سره دا دواړه فسخ قبلی في نفسه خجي به څه دي او تبدیلی متعلق د زنا او سرقې سره دې کې تبدیل راځي کنه انقلاب د محل وشي وګورئ مخکې فلم يكن في معنى حرمة الاسم دا غي بشان نشو ځکه حرمت د اسم د الله کله حلالي کې لکه د الله د نوم بيزيدي کول هغه بشان نشو ولانه ليس بمتعارف بل وجه سان دا شو متعارف نه دی کنه یا بس وګورئ